السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو، خبر شوم چې په پېښور د بټبېرې په علاقه کې پلار چې دی خپل زوی وجلی دی، او دغه زوی چې دی په څه وجه وجلی دی؟ په سیاسي تکرار، یعنې په سیاسي بحث مباحثه باندې. او دغه زوی د قطر نه راغلی په 2 میاشتې چوټۍ باندې. خبر کې راځي، خبر کې ویل کېږي چې یاره پلار یې چې دی یو پارټي سپورټ کوله ANP، او زوی چې دی د تحریک انصاف پارټي سپورټ کوله. خو چونکې پلار یې د ANP سره تعلق و، د زوی په کور باندې د تحریک انصاف جنډه لګوله او پلار د هغې نه منې کو. د زوی د پلار لحاظ نه دی کړی او هغه چې دی د په کور باندې د PTI جنډه لګوله. نو په دې دوران کې د پلار په تیش کې راغلی دی او خپل زوی چې دی هغه یې ایشتلی دی، قتل کړی دی، فایرنګ یې پرې کړی دی، بس هغه وجلی شي، مړ کړی دی. نو هسې ما ځان سره سوچ کوم ما چې څه ټایم کې دا پوسټ وکته، زما د ذهن ته راغلل مېل چې یاره یوتیان خو ټول خطرناک دي، خو دا چې کوم اورسیز یوتي دی دا چې څومره خطرناک دی که نه. نو د دې نه تاسو خپل اندازه ولګوئ چې یو سړی د خپل پلار لحاظ هم نه کوي، چې ګینه ده ووایي چې یاره پلار مې د یو غلط کار دی، یو فتنه ده، د دې نه مه منې کوي. بس پکار ده چې فتنو فساد څه کوي چې پلار دی که نه، پلار چې درته سم وایي پکار ده چې تا منلی وي که نه. نو د پلار هم نه دي منلی، او د په کور باندې چې دی پلار سره په ضد کې راغلی د PTI جنډې لګوله، بار کې پلار ایشتلی دی. الله پاک دې چې دی باقي دغه خاندان ته، دغه مور پلار ته چې دی صبر جمیل ورنصیب کړي، دواګانې به ورله کوو. خو راځو دې پسې ماته یو کیسه را یاده شوله د حضرت خضر علیه السلام. د حضرت خضر علیه السلام او د حضرت موسی علیه السلام یو واقعه راته را یاده شوله چې هغې چې دی نو په لاره باندې روان و، خپلو کې سفر کو. نو د خضر علیه السلام ورته چې زه سم کومه، ته به ماته دا نه وایې چې دا دې ولې وکړل. په دې باندې هغې یو بل سره اتفاق کړی دی، بس روان شوي دي. چې روان شوي دي نو په یو کلي باندې داسې تېرېدل، او هغه علاقې له چې یو کلي ته ور رسېدلي دي. نو هغه چې دی نو هلته کې هغه کلي کې والې ته ویلي دي چې یاره مونږ له روټۍ راکړې او مېلمانه یو. نو هغه کلي والا چې دی وایي چې یاره مېلمانه دي روټۍ غواړي، نو که د چا مېلمانه دي که نه، کوس وایي چې مسافر یم، خو بس دا روټۍ به درله درکړي، خو پیغمبر مسافر نشي کېدلی. نو هغې ویلي دي چې یاره مونږ مېلمانه یو. نو هغې روټۍ نه ده ورکړې، خو داسې لږ شان مخکې شوي دي. نو یو دیوال پرېوته، بس دغه دیوال چې پرېوته نو هغه دی چې دی وایي چې راځه د خضر علیه السلام ورته چې بس راځه دا دیوال جوړو. هغه ورته چې یاره دې خو مونږ له روټۍ هم رانه کړله او ته به له دیوال ټیک کړې، او ورته چې تا ته ما نه دي ویلې چې زه څه کوم، ته به ما دا نه وایې چې دا کار ولې کوې. بس یا الله بسم الله، دیوال یې چې دی واپس روغ کړی دی او جوړ کړی دی. مخکې بیا چې تللی دي په سمندر کې سره روان و، سفر یې کوو کښتۍ کې. نو هغه کښتۍ چې دی روغه جوړه و، ډېره ښکلې وه. خضر علیه السلام هغه کښتۍ هم ماته کړې ده، ګوټ موټې ورتې والې دی، او هغه کښتۍ چې دی د یتیمانو وه. دی چې بیا ورته ویل چې یاره دا ولې تا ته ما نه دي ویلې چې ته به ما سره دا بحث نه کوې چې دا ولې. په دې کې چې مخکې تللي دي نو بیا یو ماشوم و، هغه چې دی د دې خپې نه نیولی ستمبول یې د هغې هم ختم کړی دی. نو په دغه ټیم کې ورته بیا وایي چې نه، دا به راته وایي چې دا دې ولې وواژه، مونږ له هغه کلي والا روټۍ رانه کړه، تا ورله دیوال وو. بیا چې مخکې راغلو نو کښتۍ دې ماته کړله. اوس چې دی دا ماشوم دې نه بعد د سره مخکې په لاره نه ځم، اوس به راته حل وی. هغه ورته چې ښځه اوس یې درته وایم ووایه وره. په لاره چې وایي راتلو او دا دیوال مې کوم پرېوته ما واپس روغ کړ. نو دې کې چې دی دا د یتیم د کور دیوال و، په دې دیوال کې د دغه یتیم له پلار خزانه ایښې وه. که دا دیوال را پروتی وي نو کېدای شي دا خزانه د دغه یتیم حق دا بل چا خوړلی وي. مخکې چې راتلو دا کښتۍ په سمندر کې روان و، پورې غاړه مزل کو. د کښتۍ نه مې چې دا ګوټ مات کړ، نو دا مې تېنه وایي په دا وجه مات کړ چې دې غاړه چې کوم بادشاه و، نو هغه به چې کومه کښتۍ روغه لیدله او ښکلې به وه، نو هغه به هغه چې دی مزیداره کښتۍ باندې به هغه قبضه کوله، هغه کښتۍ به هغه ځان ته کوله. نو دا د یتیمانو کښتۍ وه. ما تېنه وایي دا ګوټ په دې وجه مات کړ چې دا باچا پې باندې قبضه ونه کړي، وایي په دې وجه مې تېنه مات کړ. او اوس چې راغلم دا مخکې کوم ماشوم یې د خپې نو دا مې مړ کړ، قتل مې کړ. نو وایي دا چې دی دا چې لوی شوی وي دا به حرامي وي. اوس والله اعلم چې کومه د پېښور دا واقعه شوې ده، هغه علما به پوهېږي، او دغه پلار چې کوم هلک دغه کړی دی والله اعلم دغه پلار د خضر علیه السلام سنت را ژوندي کړي، هر څه شوي که نه جي. نو پلار په خپل زوی باندې بیا ډېر ښه پوهېږي چې دا خپل زوی یې ولې قتل کړ. نو د دې پېښور د واقعې نه دا اندازو شوله چې یاره او د خضر علیه السلام د دې قیسې نه چې یاره د یو څیز نه مخکې فتنه رغېږي نو هغه شی ته ختمولی شي.
نو لہذا عمران خان چې کوم نسل تیار کړی دی او دا کمه فتنه دروچته کړې ده چېرې زوی هغه به پلار ته روچتېږي او پلار چې ورته وایي چې دا کار مه کوه هغه به هغه کار کوي نوره فتنه توره وي او که سپینه وي لہذا ټول د پاکستان چې څومره زمونږ پښتانه عوام دي ټولو ته یو ریکویسټ کوم چې په خپلو بچو باندې نظر وساتئ او خپل بچي چې دی د دغه فتنې د دغه د پی ټي تحریک انصاف د چې کومه فتنه راوچته شوې ده د دغې فتنې فساد نه چې دی لرې وساتئ ځینې بیا به ستاسو بچي هم دغسې نافرماني ستاسو کوي او بیا به تاسو له ډېر دُخ پرې میلاویږي او چې دا کوم نوجوان کل دی اوس اوس چې دی دا زلمي دي دغو ته هم وایم چې بیا ستاسو نه پیدا شي چې هغه به بیا لا څنګه وي نو لہذا خپلو بچو باندې لږ نظر وساتئ او د دغه فتنې فساد طرف نه د دغې نه چې دی بالکل روکتام وکړئ او دغه الخ ته ور پرېږدئ مو